نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم. سورة الفرقان اتلسم پارا اولنی آیاتنا دی. دا سورة الفرقان مکی سورت دی. جمهور مفسرین فرمائی چې دا ټول سورت مکی سورت دی، یعنی د نبی علیہ السلام د هجرت نه مخکې نازل شوی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ امام قتادہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چې د دې سورت اخیرنی 3 آیاتونه هغه مدنی دي. والذین لا يدعون مع الله الها آخر د دې پسې 3 آیاتونه دا مدنی دي، د هجرت نه بعد نازل شوی دي، او نور ټول سورت چې دي دا مکی دي. نو په اختلاف د مفسرینو چې ټول سورت مکی دي یا بعضی حصہ مدنی او ډېر حصہ مکی سورت د هجرت نه وړاندې نازل دي، او مدنی هغه سورت چې د هجرت د نبی علیہ السلام نه بعد نازل شوی دي. دې سورت د سورۃ الفرقان وي. فرقان په معنا د حق او د باطل د فرق دراوستو، او په دې صورت کې داسې مضامین بیانېږي چې د حق او د باطل په منځ کې فرق راوړي. دې صورت کې شپږ رکوعات او یا آیاتونه دي. دا صورت په اعتبار د ترتیب قرآنی سره 25م دي، او د نزول په لحاظ سره دا صورت 240م نمبر نازل شوی دی. دی صورت کی 900 کلمې دي، 3900 او 19 حروف باندې دا صورت مشتمل دی. د دې صورت د مخکې صورت سره ربط او مناسبت دی چې په مخکې صورت کې په آخر کې د الله پاک د توحید دلایل عقلیه بیان شو، او د دې صورت په شروع کې د الله پاک د توحید دلایل عقلیه بیانې، یا د مخکې صورت په شروع کې د قران کریم صداقت بیان شو، او د دې صورت په شروع کې هم صداقت د قران کریم بیانې، یا د مخکې صورت کې د الله پاک د الله رب العالمین د نیکانو بندگانو مؤمنانو صفات بیان شو، او د سورۃ الفرقان یعنی د دې سورۃ په اخره کې هم د مؤمنانو صفات بیانې. دا سورۃ جو کی مکی سورۃ دی، او په مکی سورۃ کې 3 مضامین: توحید، الله پاک یو دی په اعتبار د ذات او د صفاتونو سره هیڅ قسم شریک نه لري. دویم رسالت، د الله پاک د طرف نه د انسانانو د هدایت لپاره الله پاک څخه بندگان منتخب کړي، هغه ته پیغمبران وایي. دا غي رسالت اخیرنی پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او دریم مضمون په دې صورت کې دا مکی صورت کې اخرت بیانې، یعنی د مرګ نه بعد زندگی حق ده، قیامت حق دی، د قبر عذاب او زندگی حق ده، حساب کتاب حق دی. نو دا اخرت مضامین هم په دې صورت کې بیانې. په دې صورت کې الله رب العالمین د کافرانو مشرکانو شبهات بیانې. مشرکان او کافرانو به د قران کریم د نازلېدو په دسدا، بل چې قران کریم الله لګ لګ نازلېدو دا په یو ځای ولې نه نازلې، بل چې دا په دې پیغمبر باندې نازلې. نو زمون په دې خلکو عربو کې خلوی لوی مالدار خلکو په غي ولې نه نازلې، بل دې کافرانو به الله رب العالمین سره شریک ګرځو. چا دا الله پاک سره سو خدایان، چا سو خدایان، الله دا غي تردید کوي چې الله سره هیڅ قسم شریک نشتا، نه اولاد شتا او نه هیڅ قسم شریک شتا. دا تمام نظام الله په خپل په یوازې پیدا کړی. الله کافران د کوم خدایانو عبادت کوي،
دا هیڅ چیز نشي پیدا کولی د دې د خدایان په خپل دي انسانانو جوړ کړی دي دا نه د پیدې دي چې پیدا چاته ورکی او نه د ضرر د لري کول دي نه د مرګ مالکان دي نه د جن مالکان دي نه د باس بعد الموت مالکان دي دا څنګه خدایان دا خو بے ځای دي بلې کافرانو به د قران کریم نه انکار کو وای دا قران کریم دی پیغمبر د ځانه جوړ کړی دی الله پاک فرمایي دا ظالمان دروغ وي دا ما نازل کړی دی په دې پیغمبر باندې بلې کافرانو په نبی عليه الصلاه والسلام باندې دا اعتراض کو چې دا څنګه پیغمبر دی دیغه خوراک کوي او دیغه په بازار کې ګرځي کچره پیغمبر راځي نو پکار دار چې موږ ته فرشتہ راغلي وي الله مخکې دې جواب کړم دي لیکن جواب دادي چې انسانانو ته پیغمبر انسان راځي تاسو انسانان دي کو فرشتہ راځي په شکل انساني راځي نو بیا ول انکار کوي بلې کافرانو به فرمایشي معجزو مطالبه کوله چې د دې پیغمبر د فارد خزانه وي نشته ولا بل دا پیغمبر چې دی نعوذ بالله په د باندې جنون دي په د باندې جادو شوی دي الله پاک فرمایي دا کافران دروغ وای دا پیغمبر د الله نیک محبوب بنده نو الله رب العالمین فرمایي تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ډېر ویشان ورځ اغازات چې نازل کړی دی فرقان یعنی قران کریم په دې خپل بنده باندې یکون للعالمین نذیرا د پارا دي چې شي د قران یا پیغمبر د مخلوقات د پارا يرون کی الذي الله پاک غزاد له ملک السماوات والارض چې د پارا بادشاہي د اسمانونو د زمکو دا ولم يتخذ ولدا او ندني ول الله پاک اولاد ولم يكن له شريك في الملك او نشته د الله د پارا هیڅ قسم شریک په بادشاہي کې وخلق كل شيء فقدره تقديرا او پیدا کړی هر یو څه اندازه کړی دی په اندازه کولو سره واتخذوا من دونه آلهة او د کافرانو نیولې دي سوا د الله نه خدایان لا يخلقون شيئا دا چې خدایان چې نشي پیدا کولای هیڅ وهم يخلقون في پیدا کړی شوی دي ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا او ندي مالکان د دوی دا خدایان د خپل ځانونو لپاره ضرر تر کولو د ضرر ولا نفعا او د حاصلولو د پیدي ولا يملكون موتا او ندي مالکان د دوی دا خدایان د مړ کولو ولا حیات او د ژوند کولو ولا نشور او د قبرونو د پاسولو وقال الذين كفروا او ويا کسان چې کافران دي ان هذا نيدا قران کریم الا ابن مگر دا دروغ دي افتراو چې دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی اعانه علیه قوم اخرون او امداد کړی دی په قران جوړولو کې د خپل قوم فقد جاءوا ظلما وزورا الله جواب کې پتا کې سرتی راتلو کړ ظلما فشرک باندې وزورا او په تهمت باندې وقالوا وإذا كافران اساطير الاولين اكتتبها دا قصیدی تدروغ پخوانه اکتتبها چې دی پیغمبر په خپل لیکلي دي فیتم لا علیه پس دا لستل شي په باندې بکرتم د سحر په وخت کې واسویرن د ماقام په وخت کې قران پخوانه قصیدی د الله کتاب وینل قل تو پر میں پیغمبر علیہ السلام انزله نازل کړي دی قران درا الذي غزا يعلم السر شغفي جديد پټ په سماوات والارض پاسمانو پسمکو کې انه کان غفورا رحیما یقینا الله پاک دی بخښل کې مهربان ذات وقالوا واذا كافرون ما لهذا الرسول سشوی دی پدی پیغمبر باندې یاکل الطعام چې دی خوراک کوي ويمشي في الاسواق او دي ګرځي په بازارونو کې لولا انزل اليه ملك ولنش نازل ولي پدی پیغمبر باندې فرشتہ چې مونږه وینو فيكون معه نذيرا پس د سر نذيرا يرون کې او يلقى اليه كنز يا ولنش نازل ولي پدی پیغمبر باندې كنز یو خزانه او تكون له جنته يا ولد لپاره باغونه ياكل منها چې دی خوري دا غینا نزل دي فرشتہ راځي هغه مونږ وینو خزانه دي ولوي باغونه دي وقال الظالمون او وی ظالمان کافران ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي الا رجلا مسحورا مگر د یو سړي چې باغ باندې جادو کړی شوی دي انظر تو ګورا کیف ضربوا لك الامثال څنګه بیانې دا کافران ستاسو خار مثالونه فدلوا پس دي گمراه دي فلا يستطيعون سبيلا پس دي طاقت نه لري حق ته رسیدو